السلام علیکم. د پښتنو سیمه چې دا نو تاسو ته پته ده چې هغه د دې تیر سولیخ کالو راسي جنگونو خو ډیره زیاته خرابه کړې ده، خو د شورونه د پښتنو ګیلې او محرومیان ډېرې زیاتې دي او اوس هغه انتها ته رسېدلي. نن به په دې خبره کوو، خو دې نه مخکې زما نوم انیس خان دی او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل. نو دا چینل لایک کې سبسکرایب کړی مو نه سبسکرایب کې شیر کې او حکومت چې کم فایروال کوشش کوي او کم د سوشل میډیا وازونه باندې داغه توړ دا دی چې تاسو د دې ډیر شیر کې او لایک کې. منظور احمد پښتين چې دی د پښتون تحفظ موومنت تحریک مشر دی، هغه یو اعلان کړی دی چې په 11 اکتوبر به د پښتنو عوامي عدالت لګو او د ریاست سره به دا فیصله کوو چې آیا د موږ کم حقوق ضرب کړي دي د دې به موږ سره څه کوي. د دې شروعات د ډېر مخکې نه شروع، خو دې تحریک لا اوس چې کوم د موجوده وخت کې نږدې د ګیلمن وزیر شهادت شوی او هغه خلک ډیر خپه کړي. د هغې نه پس بیا دوی د منظور پښتين د لیدا فیصله وکړه چې موږ د دې هر مکتبه فکر پښتانه د دې ټولي صوبې راټول کو، هغه کې د پارټۍ نه بالاتر صرف د پښتنو د مفاداتو خبرو کو. نو د هغې په سلسله کې هغه د ټولي صوبې په دوره باندې دی او هغه دا کوشش کوي چې هر وکیلان، ججان، ډاکټران، سیاستدانان، سوشل اکټیویسټ ټولو ته دعوت ورکوي چې راشه او دا فیصله وکړو چې د پښتنو په دې ریاست کې زموږ سره د ریاست دا کومه رویه ده، د دې مستقبل څه دی او مخکې زموږ لایحه عمل څه پکار دی. پښتنو له خدای یو داسې سیمه ورکړې، یو داسې خطه ورکړې ده چې د خزانو نه مالامال ده، خو بدقسمتي څه ده چې په هغې وسایلو باندې نه زموږ د صوبې اختیار شته او نه زموږ په فایده استعمالیږي. کو تاسو ګورئ په لکونو پښتانه به په بهر ملک دیاړي مزدوري کوي یا به په پنجاب او په سند کې ډریوري، چوکیدار به دیاړي مار به دغه کارونه کوي، ځکه چې زموږ په خطه کې په صوبه کې انډسټري نشته، زموږ تعلیمي نظام ډیر کمزوری دی او هغه ایربونو کربونو وسایل چې دي هغه اختیار د نور چا سره دی. کو ته وګورې نو دلته کې مونږه د ارزان بجلی تقریبا 15,000 میگاواټ زموږ د توربیلې ډیم نه او نور وړو وړو ډیمونو نه جوړیږي او زموږ د صوبې ضرورت صرف 2700 2,200 میگاواټ دی او جوړو 15,000 او بیا هغه اوبونه چې جوړیږي ډیره ارزانه 1.5 روپۍ یونټ دی، خو پښتنو ته هم هغه بجلی په 65 او 70 روپۍ باندې ملاویږي. نو په 18 ترمیم کې یو شک دا شامل کړو چې د کمی صوبې کم پیداواري هغه باندې اول د صوبې د عوامو حق دی او بیا چې اضافي شي بیا به نور لور کو. نو کو صرف موږ ته د بجلی په مد کې د خپل اختیار ملاو شي نو هم په 2-3 ارب رایلټي او فایده موږ ته ملاوي دي شي او زموږ په دې ځای باندې انډسټري ته چې ارزانه بجلی ورکو نو د روزګار به دومره مواقع چې بیا پښتون بهر ملکونو ته او نورو صوبو ته روزګار لنځي. بیا چې تو ګورې نو د باجوړ ممندو نواله د وزیرستانه پورې دا غرونه د خزانو نه ډک دي او په دې کې هر قسمه خزاني دي، دلته ماربل دی، دلته نفرایټ دی، دلته کې کوبالت دی، دلته کې نومي شی دی. هغه یو متل یو مزاحیه شعر دی، وی خلکو په امرودو کې مزي وکړي او مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو. په سواد کې زمرود دي او په تاوان دي. نو د هغې وجه دا ده چې دلته کې ولا انفراسټرکچرونه کو، دلته ورته یونټ لګول پکار دي، دلته پالیشنګ یونټ جوړي. زمونږ زمرود وباسي او کله انډیا ته لیږي او کله تایلینډ ته لیږي، اولته کې کټینګ کیږي او پالیشنګ کیږي او چې قیمتي شي نو بیا په کروڑونو خرڅیږي او دلته څوک په زرګونو نالي. د دې نه علاوه هغه ورځ احمد ولی خان د عوامي نیشنل پارټۍ صدر دی، هغه خو ډیر
وران الزاماتو لګول، تاسو د هغه د الزاماتو سره اتفاق یا اختلاف کولی شئ، خو خبرې ډېر د سوچ وکړئ. هغه د منصور علي خان ته په یو انټرویو کې دا وویل چې دلته کې د نفرایټ یو ټرک دی وخت کې په 95 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی. دا زه د هغه الفاظ وایم، خو په هغې کې هغه ډایرکټ نوم واغستو چې 30% پکې هغې خلکو لذي. زه نشم اغستی، زه ډېر کمزور یم او ایمل ولی خان دی خو ډېر طاقتور خلک دی. او بیا یې دا وایي چې دلته کې کم د ادارې مشر دی، هغه او د هغه زوی پکې حصې علي. نو چې یو ټرک په 95 کروڑ روپۍ دی د ایمل ولی خان د وینا مطابق، نو سوچ وکړه چې په څومره سوونه زرګونه ټرکونه دې ځای نه نفرایټ وځي او د هغې د پیسو پته نه لګي چې دا چرته ځي. بیا زمونږ چلغوزې هغه ووایي چې هم د طاقتورو خلکو په قبضه کې دی، زمونږ ماربل، زمونږ نوم یې. نو د دې ټولو مسلو ته کو ته وګورې، نو زمونږ صوبه د دې څلورو صوبو کې د ټولو نه مالداره، د مالامالو نه ډکه، د وسایلو نه ډکه، خو مونږ پښتانه له هیڅ نه ورکوي او پښتانه ریاست صرف د یو کار دپاره استعمالي او هغه دی جنگ او جهاد. چې کله ورته په کشمیر کې ضرورت و، نو د قبایلو نه افریدیان او ممند او باجوړ او د دې ځایونو نه ټول وزیرستان نه قبایل تلي او دا شته کشمیر چې دی دا پښتنو آزاد کړی دی. بیا کو ته وګورې چې په افغانستان کې د امریکې د ډالرو جنګ و، دا د روس او د امریکې جنګ و او پاکستان پکې شرکت جنرال ضیاء الحق کو چې هغه یو منافق ډیکټیټر او د اسلام په نوم چې هغه د معاشرې له څومره نقصان ورکړی. نو هلته کې هم ورسره بیا دلته زموږ فتوا فروش مولیان شامل شو د ډالرو دپاره او دغې پردي جنګ له جهاد نوم ورکړو، بیا پښتانه پکې استعمال شو. نو چې کله ریاست ته د جهاد او جنګ ضرورت وي، نو پښتون ور یاد شي، پنجابي نه ځي نه سیندي ځي، صرف ورته پښتون ور یاد شي. او چې کله د وسایلو وي، نو هغه هم وله اختیار نه ورکوي. نو په دغې صورتحال باندې منظور پښتین په 11 اکتوبر باندې عوامي عدالت د پښتنو غونډه راغوښتې ده او هغې کې هغه وایي چې موږ دا فیصلې وکړو چې زموږ ریاست زموږ سره څه کوي، نو موږ له څه پکار دي. اوس د منظور پښتون دي د ډېرو خبرو سره به د ډېرو خلکو اختلاف وي، د ډېرو به ورسره اتفاق وي، خو په دې یو خبره د ټولو پښتنو اتفاق دی چې زموږ وسایلو زمونږ اختیار پکار دی او دې کې د بل چا کار نه دی. او دا وسایل بیا په منصفانه طریقه د پښتنو په دې عوامو او په ټولو صوبه تقسیم شي او استعمال شي. دلته د تعلیم ضرورت دی، دلته د صحت ضرورت دی، دلته روزګار ضرورت دی او د دې ټولو دپاره زمونږ سره خزانې ډکې دي، خو مونږ بیا هم تش جیب ګرځو. امید لرم چې تاسو به د 11 اکتوبر د دې پښتون جرګې عدالت نه د مقاصد نه خبر شوي یې. نو کوم ویډیو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.